گویا المنتظم فی تاریخ الامم والملوک کې یو واقعه ده و چې امام احمد ابن مهدی رحمت الله علیه یو لوی بزرګو یو شپې دروازه وډبېده، یو جینۍ راله، جینۍ ته ورکولو که وی کتل په هغې په خېټه باندې حمل دا ورته وی حضرت ما سره چا جبرن زنا کړې ده، ما سره یو نوجوان په زوره باندې زنا کړې ده او د هغه زنا نه دا بچی شوی دی او دا بچی زه غورځولی نه شم، د ده څه قصور دی؟ نو حضرت ما نه خلک تپوس کوي چې دا بچی د چا دی؟ نو حضرت که ته خفه کېږي نه نو زه به ورته ستا نوم بلم چې دا د ده بچی دی. وایي دا احمد ابن مهدي وایي ما ویل چې خدایه دا په کوم امتحان کې شوم، زنا بل چا کړې ده او د پلار نسبت ته ما ته کېږي چې دا یې پلار دی. وایي ما سر ښکته کړی، وایي ما ته هغه زنانه ووې چې په ما باندې پرده واچو، الله به په تا باندې پرده واچي. توجه غواړم ډېره، موږ تاسو د وګورو په معاشره کې کنه الله دې معاف وکړي، څوک مې په ګناه باندې لیدلی مې هسې زما وهم دا جوړ شي چې د پلان کې دا ګناه کړې ده او مو ته بیا ډنډوره کړي یاره جي پلان کې مفتي صاحب خو جي زنا کړې ده، جي پلان کې مفتي صاحب جي ښځو نه روان دی. هلکه ته خپل ځان ته وګوره زما محترم، ته خپل ځان ته په تیاره کې تصور وکړه چې ستا اعمال څنګه دي او که ستا اعمال هم د هغه نه ښه نو بیا ټیک ده، هغه سره هغه پوه شه او الله پوه شه زما محترم، او که ستا اعمال د هغه نه تورو نو بیا ته په هغه باندې څنګه ګوته اوچتئ؟ یو نسواري بل نسواري ته څنګه ویلی شي چې نسوار ما اچوه؟ ابو ته په خپله ته چې په خپله اچې یو سړی جذبه کې راغلی نو د طوایف د یو زنا کوټې ته تللی نو جذبه کې راغلی زنا یې کوله نو په حالت د زنا کې اوس لګیا د زنا هم کوي معاذ الله، او په حالت د زنا کې هغه ښځې ته ویه یاره که خفه کېږي لکه را دا منځونه پنځه وخته کوه ښه دا مونځ به قضا کوه. هغه ته خدای دې تباه و برباد کا اړام په زنا باندې او ته ماته چې کوم دي نو تبلیغونه کې نو زه وایم چې په خپله په ګناهونو مخته یم او په بل باندې ګوته اوچتوم چې دا ناکاره دی. څه پته لګي هغه ناکاره انسان زمو ستا نه ښه شي هغه الله مغفرت وکړي او مو ته پکې خدای ګیر کړي زما محترم. وایي دی امام احمد ابن مهدي رحمت الله علیه وایي د ښځې چې ما وکتل چې د هغې بېوسي ما ولیدله ما ورته وایي زه ټکي د خلکو ته وایم وایي چې چا به ته تپوس وکړو چې دا بچی د چا دی؟ ما وایي دغلته یو مولي صاحب دی د هغه بچی دی، دا د مولي صاحب زوی دی. وایي خلک وایي چې د مولي صاحب زنا کړې ده، ما وایي نه مونږ نکاح کړې ده خو په پټه باندې، مولا نکاح کړې ده خو په پټه، هلکه نکاح یې کړې ده جي ښه څه زنا یې نه ده کړې. اوس بعد خلک الله دې معافي وکړي ډېر کره ته داسې شته چې مولي صاحب په پټه نکاح وکړي مقتدي استاد اوس په امامتي پرېږدې، اوس خو د جي نه پرېږدم ته ښځو لازې هغه وایي جي حلاله نکاح مې کړې ده، مونږ تاسو ته زنا ښکاره کېږي الله دې معافي وکړي. وایي مولي صاحب به خلکو ته وایي چې هاو نکاح مې ورسره کړې ده خو زمونږ د دې په مابین کې سروانې راغلې دي نو دا زما نه جدا کور کې اوسېږي. او امام احمد ابن مهدي رحمت الله علیه داسې ترس والا بندو چې په دغه کې به اشرفې هم اچولې، په ګوتې کې به اشرفې اچولې، د ورځې به 2 دیناره او 2 درهمه د هغې زنانه کور ته لېږل چې د دې بچي پرورش پې کوي. وایي زمانه تېرېده حتی تر دې پورې چې هغه ماشوم پیدا شه 4 کاله پس ماشوم وفات شو، دغه زنانه راله امام احمد ابن مهدي رحمت الله علیه هغه تیلې راوړه او په جومات کې ورته کېښوده حضرت تا چې کومې پیسې رالېږلي دي هغه ما جمع کړي ما لګولي نه دي ځکه دا ستا بچی نه دی دا زنا بچی دی ما سره چا زنا کړی دی او قسم دې ډېرې دعاګانې ورته وکړې ډېرې دعاګانې ورته وکړې. وایي کله چې دا احمد ابن مهدي رحمت الله علیه کله وفات شو چې خوب کې ولید حضرت څه دې وکړه لوی بزرګو وایي الله تبارک وتعالی ورته وویل چې ای احمد ابن مهدي تا زما په مخلوقاتو کې په یو زنانه باندې پرده واچوله نو ما ستا دنیاوي ګناهونو باندې پرده واچونه اعلان جنت مې در باندې وکړو. نو خبره دې پورې کوم نبی اسلام مبارک فرمایي چا چې په یو مسلمان پرده واچوله په ګناه یې ولیده الله تبارک وتعالی به په ده باندې پرده واچي. نو ما وویل چې 4 اعمال داسې دي چې الا الذین آمنوا قرآن کې الله فرمایي ان الانسان لفی خسر انسان په خساره کې دی مګر 4 صفات چې پکې خساره نه ده. الا الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي وتواصوا بالحق یو بل ته د حق وصیت کوي د حق امر کوي یو بل ته جی په حق باندې ځان په حق باندې ځان شپېلې کوي که حق وویني که پلاره مې غلطي ولیده ورته وایي چې دا ګناه ده درکې پلاره حاجي صاحب ولیده ګناه ده پکې حاجي صاحب پتا کې ګناه ده اگر که ته زما مشر اگر که ته د دې اډې مشر اگر که ته تا سره پیسې او مال
جهاد دي ګناه باندې مې ولیدې وتواصوا بالحق تا ته به د حق امر کوم وتواصوا بالصبر او الله چې سره کړي دي تا ته به د صبر وصیت کوم چې الله سور کړي په دې باندې صبر وکړه دا څلور صفات چې په کوم انسان کې الله تبارک وتعالى فرمایي دا انسان د خسارې نه بچ دی الله دې موږ د خسارې نه بچ کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب